پشتوں میں ایک بات بہت مشہور ہے آج کل پشاور میں وہ چیز چرگا حلالول گران تھی اور انسان وجل ډیر ارسان شوی دی. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ نو زمونږ دا توقع نه وه که نه هغه مسله دومره ورکوټي مسله وه د څوک څپېړې چې مونږ دا خیال نه و چې کنې دی به مونږ سره دومره غټ ظلم کوي. پولیس سائنسدان کمیٹیز جی آر سیز افیکٹولی کام کر رہی ہیں اور ان کو ہم نے اور پش کیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں پر ذاتی مسائل ہیں دشمنی ہے کہ ان کا جرگے کے ذریعے حل کیا جائے. داسې ورکوټي خبره چې دی لویی نو یو کور خو نه نقصاني کیږي ټول خاندان له نقصان وي دواړه طرف خاندان له نقصان وي. نن زما نقصان وشو هغه راسره هم په نقصان کې دی کورونه به تباه وي بچی به در په در وي. اور آپس میں یہ محلے ودار تھے اور اس جھگڑا اتنا حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور اس میں 3 بندے مارے گئے. یو خو پکې ملمو لکه کویت نه راغلی اور نو هغه غریب هم پکې ہوئی. هغه یې پکې وو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسنوان ہوں اور موجود ہوں اور مڑ کے علاقے میں. یہاں پر معمولی جھگڑا اور چھوٹے سے تنازع نے ایسا انجام اختیار کیا کہ سننے والے لرز اٹھے. جی ہاں ایک معمولی سے تنازع پر 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. یہ تنازع کیا تھا؟ بات اس حد تک کیوں پہنچی؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثاء سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشیل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ مقتولین کے بھائی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. اللہ پاک تاسو له صبر درکړي. امین امین. خپل نوم راته وایي. زاهد مې نوم دی. دا څه واقع شوی وه؟ دا زمونږ ګاونډیان دي او داسې یو کال نیم به یې کېږي. زمونږ د دوی ترمنځ داسې معمولي خبره وه څوک څپېړې او په هغه ورځ مونږ دغه ته تللي وو کالا منډۍ ته. کالا منډۍ نه واپسې راتلو مونږ په 2 موټرسایکلو باندې وو او دغه وقوعي ځای له چې ور ورسېدو نو دا کسان په اصلي سره ولاړو په مونږ ډزې وکړې. دا 2 مې رونه ولګېدل دا یو مې خوری دی ولګېدو نو بس دغه واقعه وه. ستاسو دلته علاقه کې هسې څوک څپېړه شوې وه؟ علاقې کې هم څوک څپېړه شوې وه. دا دومره غټه خبره خو نه وه چې دا دومره غټه خبره نه وه ځای ته دی هغه هم ستاسو محلتیان او محلتیان مو دي. او دې کې څه جرګه مرګه سوله صفایي دې کې 4-5 شپږ جرګې شوي دي خو د دې خلکو د جرګې نه انکار کولو و جرګه یې نه منوده او دا واقعه یې راسره وکړه. تاسو چې کله کالا منډۍ ته تلئ نو دا خلک درپسې وو نو پته ورته نه لګېده چې یاره پیچه درپسې کوي لګیا دي؟ نو زمونږ دا توقع نه وه که نه هغه مسله دومره ورکوټي مسله وه د څوک څپېړې چې مونږ دی دا خیال نه و چې کنې دی به مونږ سره دومره غټ ظلم کوي او یا به دی مونږ ته لار نیسي او یا به دی مونږ پسې داسې کوشش کوي چونکې مونږ خو معمولي ګڼله محلي خبره وه خو هغوی ته ډېره لویه مسله جوړه کړه او غټې دښمني ته جوړه کړه. دې کې چې کم جرګې مشران کم لګیا وو نو هغوی بیا دوی ورته ونه چې یاره دا صلح صفایي روانه او دومره غټ کار هم نو د جرګې والا پرون هم راغلي وو نن هم راغلي وو او وایي به ورته خامخا به ورته وایو او که وایي ورته اوس ووایي نو بس څه فایده نه کوي ځکه چې کم نقصان زموږ وشو. ستاسو دا 2 وروڼه چې کوم پکې په حق رسېدلي دې څه کارونه کوي؟ دا یو کویت کې او اوس راغلی و د کویت نه او د بل چې کوم نه خپله زمینداري به کوله. کویت نه په چوټۍ راغلی؟ په چوټۍ باندې راغلی. لکه موږ دا خپل د پښتون معاشره کې ګورو که نه وړه خبرو باندې دا داسې قتلونه کېږي لکه برداشت نشته پښتون برداشت نشته. نو دا خو چې برداشت نه وي نو داسې به بیا د خلکو ته دا وړې وړې خبرې لویږي او داسې غټ نقصان نو پکې کېږي او چې برداشت چا کوي نو هغوی ته دا مسلې نه جوړېږي او چې برداشت ونه کړي نو ځان له هم نقصان ورکړي او بل له هم نقصان ورکړي. یو خو پکې ملمو لکه کویت نه راغلی او نو هغه غریب هم پکې وي؟ هغه یې پکې هم وویشت. د هغه څه کار هم پکې؟ هېڅ کار یې پکې هم نه و. جګړه چا سره شوې وه؟ جګړه ما تر زامن دی سره شوې وه. او دې کې چې کوم دا خوری ستاسو وفات شوی جی دا دې خو واده نه وکړی؟ نه د واده نه و کړی. د واده نه و کړی. څه پیغام ورکول غواړي د پښتون پښتانه ته چې بس کې دا نور دا مړي او دا هر څه پرېږدي یو موټی شي؟ نو پښتنو ته ما دا پیغام دی چې ځان ته تکلیف جوړوي بل ته هم تکلیف جوړوي او داسې ورکوټي خبره چې دی لویوي نو یو کور خو نه نقصاني کېږي
ټول خاندان له نقصان وي، دواړه طرف خاندان له نقصان وي. نن زما نقصان وشو، هغه سره هم په نقصان کې دی. کورونه به تباه وي، بچي به در په در وي او اف آی آر یې پوه شوي، ځان یې هم تباه کړو، مالی نقصان راکړو. پولیس څه وکړل؟ نو پولیسو یو ټایم راغلی و او چاپه یې پې لګولې وه او بیا د ماته څه معلومات شته نه چې څه یې کړي دي. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس مدعے کی گفتگو سنی، اس کا پشتوں میں یہی کہنا تھا کہ علاقے میں ان کے ہمسائے کے ساتھ معمولی تنازع پر جھگڑا ہوا تھا اور پھر اس دوران وہ وقوعے کے روز منڈی جا رہے تھے جانور خریدنے کے لیے کہ ملزمان نے وہاں پر پہلے سے وہ طاق میں بیٹھے تھے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کویت سے آنے والا بھائی، اس کے ساتھ ایک اور بھائی تھا اور ان کا بانجا تھا. 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایس پی آپریشن پشاور مسعود احمد موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. 3 بندوں کو قتل کیا تھا معمولی تنازع پر، کچھ ڈیٹیل بتائیں. جی، چمکنی کی حد میں کرکٹ میچ کے دوران یہ جھگڑا ہوا اور آپس میں یہ محلے ودار تھے اور اس جھگڑا اتنا حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور اس میں 3 بندے مارے گئے. تو اس سلسلے میں ہماری چمکنی پولیس اور انویسٹیگیشن والے انہوں نے کافی ایفرٹس کیے ہیں، ریڈز کافی جاری ہیں، ایف آئی آر درج ہے اور انشاءاللہ جلد ہی ہم ملزمان تک پہنچ جائیں گے. سر، پشتوں میں ایک بات بہت مشہور ہے آج کل پشاور میں، وہ چیز چرگا لالول گران تھی اور انسان وجل ڈیر ارسان شوی دی. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ دیکھیں، جس طرح مرڈر ریشو ہے، کیسز ہیں، بالکل یہ تو بڑھ گئے ہیں تعداد. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذاتی اناد، دشمنی اور معمولی جھگڑوں پر، اور پھر اس سے بعد اسلحے کی فراوانی، پھر ہر ایک کے پاس لائسنس یافتہ ویپنز ہیں، تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹورڈز ذاتی اناد میں. پولیس ابھی ایک ایک کے گھر پر تو کھڑی نہیں ہو سکتی، تو وہ ایبرپٹلی اور اچانک ہی ہوتا ہے. آپ کی بات کہ ذاتی اناد کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا تھا جرگہ سسٹم بحال کرنے کا اعلان ہوا تھا پشاور پولیس کی جانب سے. وہ صرف اعلان ہی تھا یا کچھ عمل درآمد بھی ہوا ہے؟ جی، ہمارے جرگے کی جو ڈفرینٹ ہماری کمیٹیاں ہیں، پولیس اعزان کمیٹیز، ڈی آر سیز ایفیکٹولی کام کر رہی ہیں اور ان کو ہم نے اور پش کیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں پر ذاتی مسائل ہیں، دشمنی ہے، کہ ان کا جرگے کے ذریعے حل کیا جائے. آپ نے اسلحے کی فراوانی کی بات کی. پشاور پولیس نے اسلحہ لائسنس جو سزا یافتہ ملزمان تھے ان پر بین لگانے کے لیے صوبائی حکومت کو ایک مراسلہ بھی جاری کیا تھا. کچھ عمل درآمد ہوا اس؟ جی، ابھی تک وہ اس پر کوئی ہمیں ریزلٹ نہیں آیا، تو ہم نے تو لکھا ہوا ہے اور ایک دفعہ پھر ہم ریمائنڈر دے دیں گے. بالکل. قتل و غارت گردی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کچھ ایسا کوئی اسٹریٹجی، کوئی میکینزم پشاور پولیس کی جانب سے بنائیں گے؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کرمنل کیسز ہیں وہ تو پولیس ایفیکٹولی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ملزمان گرفتار کیے جا رہے ہیں. اور جو باقی جو دشمنی ہے اس میں بھی ہم ایفیکٹولی ریڈز کر رہے ہیں. 107 کی کارروائیاں ہیں، 87 88 کی کارروائی کرتے ہیں. پھر لیکن جو اچانک ایبرپٹلی اگر کسی کرکٹ میچ یا کسی لڑائی جھگڑے یا کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ پر اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے اور بندے مار دیے جائیں، تو اس کا ابھی ایک دم حل نہیں ہوتا، وہ ایبرپٹلی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہر ایک کے پاس لائسنس یافتہ ویپنز ہیں، تو وہ بھی ایک وجہ ہے. ناظرین، ہمارے معاشرے میں انا اور عدم برداشت اس حد تک سریت کر چکی ہے کہ اب تو معمولی تنازع پر انسانی جانوں کا قتل عام بھی معمول بن چکا ہے، جس کی واضح مثال چمکنی کے علاقے میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان.